اجوف دې ته وایي چې د عین کلمې په مقابله کې حرف علت واقع وي. کچری واو واقع وي نو دې ته اجوف واوي وایي، او که یا واقع وي نو دې ته اجوف یایي وایي. لومبی لفظ دی قاله. نو دلته به مونږ هم دا خبره یاد ساتو، مونږ به عین کلمې ته ګورو نو چې په عین کلمه کې واو نه و بلکې د هغې په ځای باندې الف راغلی و یا پې راغلی وه، نو تاسو په دې خبره باندې پوه شئ چې دلته قانون جاری شوی دی. ځکه چې اجوف خو مونږ هغې ته وایو چې د هغې په عین کلمه کې حرف علت موجود وي او اجوف واوي کې خو واو موجود وي. نو اوس که یو لفظ داسې دی چې د هغې په عین کلمه کې واو نه دی بلکې الف راغلی دی یا پکې دغه حرف بالکل نشته، عین کلمه پکې نشته دی، نو تاسو ځان په دې خبره باندې پوهه کوئ چې دې کې قانون دا جاری شوی دی. مثلا اوس دا قاله لفظ دی نو دا خو اجوف واوي دی او دلته پکې واو نشته دی بلکې الف دی، نو دې نه دا خبره معلومیږي چې دلته په اصل کې واو وو او بیا دغه واو دا په الف سره بدل شوی دی، نو چې دا خبره زمونږ په ذهن کې وي. نو قاله دا په اصل کې دی قوله، نو دلته قانون جاری شوی دی او دغه قانون نوم هم د قاله او د باع نوم دی. نو قاله او د باع قانون دی ته وایي چې هر هغه واو او یا چې هغه متحرک وي، متحرک مطلب زبر پی وي، زیر پی وي او پیش پی وي، هر هغه واو او یا چې هغه متحرک وي او تدینه مخکې په دغه کلمه کې چې کم حرف دی هغه مفتوح وي، نو ته دغه واو او یا په الف سره بدلول دا واجب دی او ضروری دی. هر هغه واو او یا چې هغه متحرک وي تدینه کم مخکنی حرف دی په دغه کلمه کې په هغې باندې فتحه وي یعنی زبر پی وي، نو دغه واو او یا په الف سره بدلول دا واجب دی. دې ته د قاله او د باع قانون وایي. د قاله تعلق د واو سره دی او د باع تعلق دا د یا سره دی. نو دلته هم قاله په اصل کې و قواله، نو که مونږ وګورو نو واو متحرک دی، فتحه پرې راغله او تدینه مخکې چې کوم حرف دی قاف نو په هغې باندې هم فتحه ده، نو دا واو مونږ په الف سره بدل کو نو د قوله نه قاله جوړ شو. نو دا اجوف واوي دی خو د دې قانون د وجې نه دا واو دا په الف سره بدل شوی دی. نو که اوس مونږ لغت ګورو، مونږ د قاله معنا ګورو، نو مونږ به قاف او الف لام به نه تلاش کوو بلکې مونږ به قاف واو او لام دې مادې ته به لاړ شو، نو هلته به د قاله معنا لیکلې وي. د قاله مضارع ده یقولو، مضارع معلوم یقولو، نو دا دو چونکه نسواره ینصرو باب دی لہذا پکار دا و چې دا داسې وی یقولو ینصرو ینصرو. په ینصرو کې نون ساکن دی، دویم حرف ساکن دی، په دریم باندې ضمه ده، خو دلته خبره الټ ده، دلته دویم حرف مضموم دی او دریم ساکن دی. نو دلته هم دینه دا خبره معلومیږي چې دلته قانون جاری شوی دی، ځکه چې مخکې مونږ دا خبره کړې وه چې د دې دپاره د صحیح کم ابواب دي نو دا اصل دي، مونږ به د صحیح په ابوابو باندې ځان صحیح پویه کوو. نو یقولو دا په اصل کې دی یقولو د ینصرو په شانتې. نو دې لپاره هم قانون دی، هغې قانون نوم دی یقولو تقولو، یعنی په یقولو تقولو کې هم جاری کیږي او د دې په شانتې چې نور کم الفاظ دي په هغې کې هم جاری کیږي. هغه قانون دا دی چې کله واو مضموم وي یا مکسور وي، چې کله واو مضموم وي یا مکسور وي او تدین مخکې کم حرف دی هغه صحیح وي او ساکن وي، نو تدغه واو حرکت مخکې حرف لا ورکول دا واجب دی. چې کله واو مضموم وي یا مکسور وي تدین مخکنی حرف هغه حرف صحیح وي یعنی حرف علت نه وي، حرف صحیح وي او ساکن وي، نو تدغه واو د حرکت د ضمه یا د کسره د مخکې حرف لا ورکول دا واجب دی.
نو اوس راځو مونږه یقولو له. نو دا په اصل کې دی یقولو یقولو. نو په وو باندې ضمه ده او تدین مخکې دا کم حرف دی قاف دا حرف سهیم دی او ساکن دی، لہذا تدی وو دا ضمه قاف لور کول دا واجب دی. نو دا یقولون یقولو دا ته جوړ شو. قولا مصدر دا په خپل اصل باندې دی. قال یقول قولا فهو قائل قائل. نو دلته فاعل د عین کلمې په مقابله کې حمزه راغلی ده. نو دلته دا خبره مونږ ته معلومه شوه چې دلته خو په اصل کې واو وو خو بیا څه چل شوی دی او دغه واو په حمزې سره بدله شوی دی. نو د دې لپاره قانون دی او د هغې قانون نوم هم دغه د قائلون قانون دی. او هغه قانون دا دی چې کله واو او یا د الف فاعل نه وروسته واقع شي، یعنی یو کلمه د فاعل په وزن ده، د فاعل کې چې کم الف دی، چې کله واو او یا د الف فاعل نه وروسته واقع شي نو دغه واو او یا په حمزه سره بدلول دا واجب دی. نو قائلون دا په اصل کې وو قاولون قاولون. نو وو واقع شوی دی د الف فاعل نه وروسته، لہذا دا وو مونږه په حمزه سره بدل کو. نو دا قاولون نه قائلون دا ته جوړ شو.